یو بادشاہ او دا غلور و په خپل مالیار باندې مالیار دا مالیار نو عاقل سنمو د بادشاہ لور خیرات کړو نو خلک راغوختي نو دا خپل یار راغوخته خوشاله ورځ د چې دیم بادشاہ جواب راغی چې بادشاہ راضی او دیګونه ګوري دی یو دیګ تش ساتلې چې کپلار می راتلو نو دار عاقل په دې دیګ کې پټکمه چې پلار می ونه ګوري چې جواب راغی چې بادشاہ راضی دی هغه عاقل زر په دیګ کې کینو له پاسه په خانه کې خو وړې ته تاوکړ ساري والا بادشاہ چې راغی نو داسې ګوري چې د ټولو دیګونو لاندې اور بلی کی دا یو دیګ څنګه به اور دی د بادشاہ دی عقل تا ګوره دا زمونږ د بادشاہ نو لا خریټیان میټیان بادشاہ دی ته وي بادشاہ دی ته وي یو دیګ لاندې اور ولی نشته بوش دې کې څه چل ول دې دیګ لاندې اور ته لاندې کوي زو د دې دی ګوري کې خورم دې دیګ لاندې اور کوي بادشاہ حکم اور ته لاندې شو خصاب بادشاہ ورته ولاړو پوه شو چې دې دیګ کې ارڅ دی اوس به ختم شي ولزی بیا په بل چا یو خوري دلاړو چې بادشاہ لاړو دا جنې په منډه ورغه وا دیګ نه سر لري کو چې اوس کوم کباب شوی سره هغه چې څو وخت په سوځې دور اغلو نو چون کې عاشق صادقو دا نه کول چې د دیګ نه را ټوپ کړي وي هغه چې معشوقي کې نو لمه په دیګ کې نو ستی خیمه تاسو غوندې نو چې چا د پاره جلوس وباسي او پکې پټاخه خلاص شي خپل منډي لیدلې دي منډي لیدلې مونږ سره یو مرګره یو ځلې جلوس کې وو ما ته وی چې په ګورنمنت هاوس ورزو الکه په آرام کې نه دا پولیس ته ګورنمنت هاوس ته نه پریدي ما ته وی چې جانیا تو ډرنه تیاری من ورزپی چې ورزپی التغیس پی ما ته وکړه چې ما ته وکړه ما ورته اشاره وکړه معلوم ده نه یو غراب وباس او چې یو سپېتی په دولاسي هغه باڼه ورته راواچولو چې خراب دی ازمون مرګره دیم ډیر غټ چې خراب شو داسې د چنډه خوندې خپې اسمان ته ونیو او په انکو کې وایي چې یا الله میرے بچے تیرے حوالے میں تخرق ہوگی بچی می خدای استا په حواله دي زه خلاړم نو تاسو خپل منډي لیدلې چې پټاخه خلاص شي یا ډز مزو شي ذکر درته هم چې ډېرې مو وایي ما د ایمان پرانا پیژندري خبره د عقل وا چې زی په دې کې کینولم ولې ټوب کوم چې چا کینولم بس پرېږده چې پاغې ستی شو چې هغې د دیګ نه سر لرې کینولم بس پرېږده چې پاغې ستی شو چې هغې د دیګ نه سر لرې کو نو دا یو اواز دی راووتو د دیګ نه چې چرا کارے کند عاقل کے باز آیت پشیمانی اے عاقلہ وی غریب سڑے کد بادشاہ پا لور نہ میں نے دینو پا دیکھ کی بولی اوریتے دے خدے چے انجام دے امداشو نو چرا کارے کند عاقل کے باز آیت پشیمانی بجلیگر مولا چرا کارے کند کے باز آیت پشیمانی هغه کار ولی کوي چې بیا وروسته په خپېمانه وړاندې نه لږ سوچ کوه کنه وړاندې نه لږ فکر کوه وړاندې نه د پیغمبر فرامینو ته سوچ کوه اتقوا مواضع التهم پیغمبر وایي د تهمت د زینب هم ځان بچ ساتئ اوس تاسو په ایمان ووایئ چې تاسو په کابلۍ کې ما د بایسکوپ په خوله کې وګورئ دا یقین به وکړي چې دی نه دی تللی بایسکوپ ته چرې به ونه کوي که زم د جوارګرو په پار کې ناست ولیدم والله کې ومنئ چې د جواري نه ده کړې وایي به چې کړې که زم د ډمې سره ناست ولیدم والله که یقین وکړي چې دی بدفعله نه دی وایي به چې دی ډمې سره یې څه کول چې ناست نو اتقوا مواضع التهم چې پیغمبر ویلي دي د دې معنا دا ده چې د تهمت او د رسوایۍ زینب هم ځان بچ ساتي
بلدا چې هر سړی د دې قابل نه چې رائے ته سړی پوښتنه وکړي، هر سر د دې قابل نه دی او نه هر خوله د دې قابله ده. زمونږ د مردار ملک هر سړي ته دا حق ورکړی دی چې وروره تم رائے راکولی شي، زه څه وکړم. د دې یو ښکلی مثال دی. تاسو کې اکثر خلقو ښځې کړي دي، څه وخت کې چې د واده په ورځ ستاسو نکاح تړلی کېده، ملام راوستو، ګوان لاړو، ښځې نه یې واک راوړو، یو پکې وکیل شو، دوه ګوان شو. ملا هغه وخت کې څه وایي؟ ملا وخت کې ورته دا وایي چې هلکه دا پلانې د پلانې لور سره د دومره مهره تا قبوله کړې وه او قبوله دې کړه، ته وایې او ما قبوله کړې وه او قبوله مې کړه، بس خبره خلاص شوه. ناوې دې کور ته راوسته، سبا له بیماره شوه، هله ډاکټر ته یې بوځه. تا هغه وخت کې دا ویلی شي چې پرون چې د دې نکاح کېده نو ما خو مولا سره دا وعده نه وکړي چې دا به زه ډاکټر ته هم بوځم. دا تاسو کړې وه؟ ښځو والا ووایي تا کړې ښځه؟ خدای دې ورک کړه چې ورک ته خو ګوډې که نه؟ اوس ته دا ویلی شي چې ما هغه وخت کې دا خو نه ویلي چې ښځه مې بیماره شي، خو ما ویل چې قبوله کړې مې ده. د ډاکټر ذمهواري خو یې ما نه واغست. یا دا ښځه ووایي چې ما ته جامې پکار دي، ته دا ویلی شي چې بھئی ما د جامو ذمهواري نه واغست. دا ښځه ووایي چې ما له ځان له کور ونیسه، ته دا ویلی شي چې ما د کور وعده خو نه وه کړې. دا ښځه وایي چې ورشه سیر غوښه راوړه، دوه سیره ټیپر راوړه، ته دا ویلی شي چې ما خو غوښه او ټیپر پکې نه، دا ویلی شي که نه؟ د دغه یو ټکي د قبول سره د دې ښځې ټول لوازمات چې دي هغه ستا په سر انبار شو که نه؟ کړت پکې کولی شي، او که دې کړت وکړو دا ښځه در نه تښتي که نه؟ که دې کړت که دې روټۍ کې کمی راوستو در نه تښتي، که دې جامو کې کمی راوستو در نه تښتي، که دې کور کې کمی راوستو در نه تښتي. ته ښځه په سړک کېنولی شي؟ کېنولی شي تاسو؟ بھئی د کور بندوبست به ورته وړاندې نه کوي، بلکې چې کویدنو کې د کور بندوبست به ورته وړاندې نه کوي، چې کویدنو کې مور او پلار به دې وایي مزدوري، خواري، نوکري، سبا به دې ښځه بالبج به کور دې وران شه، څه به کوې؟ نو دوه درې کاله مخکې ورته اول ژوند جوړی، نو هغې نه وروستو بیا قبوله کړي. نو آمنا چې دی ما ایمان راوړی دی او زه مسلمان یم، نو د اسلام ټول مقتضیات ستا په سر انبار شو. دا امنا دا مانا چې زه به منظم کوم، زه به روجم نیسم، که پیسې راغی زه به حجم کوم، که پیسې راغی زه به زکاتم ورکوم. امنا دا مانا چې زه به پردی مالم نه خورم، زه به حرامم نه کوم. امنا دا مانا چې زه به بې ځایه د چا زړه م نه ازاروم، دل ازار بم نه. امنا دا مانا چې د خدای مخلوق سره به د انس معامله کوم. امنا دا مانا چې دا الله کوم نظام دی هغې پسې به زه خپې ابله خپې منډې م وه، که وخت راغی زه به جهادم کوم،
که وخت راغی زه به په میدان کې سرم قربانو. امنا دا نن امنا ټول ملک کړي دي. امنا دا معنا هم ده چې دا ښځه چې زما کور ته راله نو دا به یو بل قانون د خدای دی په هغې عمل کوي چې قرنا فی بیوتکن. دا ښځه به دې په کور کې کېنولي، نوکری به نه. نن ډېر خړوسان وګورئ ښځې